السلام علیکم ملګرو. جنید خان ما د پاکستان کرکټ ټیم کې هم څه کلاړیانو سره زیاتې کیږي، سپیشلی هغه کلاړیانو سره د کومو کلاړیانو چې شفارس ني. په دې ویډیو کې اسامه امیر حواله سره هم در سره ډیسکشن کوم چې هغه سره څه زیاتې شوې دي، سکواډ کې ولې نه سلیکټ شوی. محمد حارث الډی تاسو له معلومه را چې هغه سره هم سراسر زیاتې کیږي چې په سکواډ کې هغه زین ورکړل کیږي. ورلد کپ سکواډ خو پرېدا په مختلف سیریزونو کې هم داغه شمولیت نوجي. په دې دواړو کلاړیانو باندې په دې ویډیو کې خبره کوم، خو سپیشلی چې اسامه امیر سره زیاتې شوې دي په هغه باندې لږ ډیټیل سره ډیسکشن کوو. ویډیو خپل هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. جی ټول نه پهله خو اسامه امیر د پاکستان کرکټ بورډ چیرمن ته میسج کړو چې په هغه باندې جی چیف سلیکټر چې کم دی وهاب ریاض کوم چې د سلیکشن کمیټې حصہ ده اته خفه شوی. نو وجه دا هم خو د لکیږي چې داغه د افغان په وجه باندې هغه په سکواډ کې نه شامل کړل شوی. خو دا وجه صدا سه غټه وجه نه ده. جی اسامه امیر اوس پی سی بی چیرمن ته ولې میسج کړو؟ پی سی بی چیرمن ویلو چې کم کې لاډي سره زیاتې کیږي هغه مال ډایرکټلی میسج کوي. نو اسامه امیر وسره ځکه پی سی بی چیرمن ته میسج کړو. اوس پی سی بی چیرمن ته میسج ولې کړو؟ څه زیاتې وسره شو. جی څه ټایم مخکې اسامه امیر چې کم دی په یو لیګ کې هغه سلیکټ شو چې 70000 پاونډ هغه لور کول. اوس کوم لیګو هغه اسامه امیر نه ظاهر کړي، خو یو لیګ کې داغه سلیکشن شو چې 70000 پاونډ هغه لور کول د هغه لیګ. جی 70000 پاونډ نه پاکستاني ډیر غټ اماونټ جوړیږي. جی نو بیا د پی سی بی له ریکوست کو چون کې د پی سی بی سره سنټرل کانټریکټ کې دی د ولوي چې مال ان او سی نو مطلب مال اجازهتنامه راکړه چې زه دغه لیګ ته لاړ شم. خو دله اجازهتنامه چې کوم دی پاکستان کرکټ بورډ ورنکا. بیا غي نه پس د سوچ داو چې کې دی چې زه د ورلد کپ د سکواډ حصہ جوړېږم د چپ پاتې شو. خو چې کله دی د ورلد کپ په سکواډ کې هم شامل نشو نو بیا د پی سی بی چیرمن له میسج کو چې لکه زه د ورلد کپ سکواډ کې هم شامل نشوم او ما لیګ چې کوم دی 70000 پاونډ ولا لیګ چې کوم دی ما پرې خو زما نقصان کیږي. نو پاغه ولا پی سی بی چیرمن وی چې کله زه درشم هغه ټایم هغه پاکستان نه بهر هغه ولا وی چې کله زه درشم زه به تاسو سره ملاقات کوم او په دې باندې بیا مونږه ډیسکشن کوو چې تعالی مطلب ولې نه سلیکټ شوی یا تعالی کوم ځای کې نقصان شوی یا تعالی ان او سی ریکوست تا کړو درخواست تا کړو او ستا درخواست مال ولې نه در رسیدلې. په دې باندې بیا یو کمپلیټ ډیسکشن وکړو. خو په دې میسج کول باندې وهاب ریاض چې کوم دی دا اسامه امیر نه خفه شو چې تا ولې پی سی بی چیرمن ته میسج کړی دی. دا خو د اسامه امیر کہانی شو. خو بل طرف ته محمد حارث چې کوم دی هغه هم د ورلد کپ حصہ نه جوړیږي. د محمد حارث په ځای چې سکواډ لکم کلاړي ورچول شوی دی هغه اعظم خان دی چې داغه پرفارمنس الډی ستاسو د وړاندې دی، داغه فټنس الډی د ستاسو د وړاندې دی چې بیګانی میچ کې هم دوه کروشل کیچز ډراپ کړي. هغه کیچ ډراپ کول سره د کم د انګلند ټیم دی هغه ټیک ټاک پینټي پاکستان ته ورکړه. مطلب په 100 ور کې ورپسې 157 رنونه چیس کړ او میچ د ډیر په اسانه باندې وګټلو. کله میچ پاکستان ګټل شو نه خو کچره اعظم خان دا کیچونه نیولیو نه کې دی شي میچ یو ترلینګ سچويشن راتلو اتل لسم نور لسم ور لرسیدل خو پښپړه سم ور کې سکور چیس کېدل دا هم ډیره د شرم خبره ده. جی نو محمد حارث کوم دی سکواډ حصہ اعظم خان په ځای نه د اعظم خان په وجه نه جوړ شوی چې اعظم خان په ټیم کې نو دون ډیر بیټسمنان دومره ډیر وکټ کیپر بیټسمنان بیا ټیم کې او بیا چې محمد حارث تارا وستونو څوک په ډراپ کولو یو دغه اعظم خان. جی اعظم خان شاله څومره غټ شفارست غالډي تاسو له معلوم د موین خان زوی دی کینه کدا چرې بل کې لاړی وي او د دغه رنګ فټنس وي او د دغه رنګ جسم وي نو تاسو مطلب منئ چې د انټرنیشنل ټیم حصہ جوړ شي. دا اپډیټس خپل رائے په کمنټ کې ضرور شریک کړئ. والسلام.